کله چې دی یو بیابان کې و سخت کتل ته لګېدلې وه نو دی یو کوهي خوا ته راغلو هلته اوبه وې خو هغه ډېرې ښکته وې یو ماشوم یې ولیدله او هغې ګډې سرولې چې دی هغه ماشومه په ده باندې پوه شوه چې ده ته اوبو ضرورت دی نو هغه خوا ته راغله وی ولې کاکا د هغې ته ورته یې د اوبو ضرورت دی نو چې ویې کتل نو اوبه ډېرې ډونګرې وې نو هغې ماشومې څه ووایي او بیا یې هغې کوهي ته سوکاڼې وتوپلې او کوهي بلکل راډک شه او د هغې صاحب ته اوبه وڅښلې چې اوبه یې وڅښلې نو بس هغه بیا هغې ماشومې څه ووایي او کوهي بیا خپل ځای ته اوبه ښکته لاړې نو بیا یې هغې ماشومې ته ووایي دا تا څه ووایي په دې باندې کوم سبب ته ووایي چې دا اوبه ګرم راغلی بیا ښکته لاړې ورته یې ویې دا خو ما درود شریف یې په نبي علیه السلام باندې نو دغه صاحب ولګېدلی او په دې درود شریف باندې دا خپل کتاب ولیکلو بیا چې دی کړه دا قصیده یې تیاره کړه دا پوره یې لیکلې هم نه وه نه یې چاته بیان کړې وه د ده زړه کې وله نو دی اوده شو خوب کې ورته نبي علیه السلام راغلو او ورته یې ویې تا چې کومه قصیده تیاره کړې هغه ما ته بیان وی د الله پیغمبر ما خو لا ویلې هم نه یې چاته چې هغه قصیده ووایي نبي علیه السلام ورته ډېرې خوشحالانې یو څادر ورکړو او هغه څادر بیا هغه سره ډېر وخته پورې بیا هغه قصیده چې راویښ شو هغه ولیکله او د هغې نوم یې کېښودلی قصیده یې بورده شریف نو لهذا موږ تاسو له هم پکار چې درود شریف زیات کړو په نبي علیه السلام باندې خاص کر د جمعې په شپه باندې چې بیا هغې باندې یو صاحب لیکلي دي چې یو لوی عالم دی مفتي شفیع رحمت الله علیه هغه به 4000 پېرې درود شریف د جمعې په شپه باندې موږ